پخوا زمانہ کې د یورپ اتلس بادشاهان هغوی راجمع شو او خپل اتفاق او اتحاد په دې وکړ چې د مسلمانانو جرړه وباسو. نو د یورپ اتلس بادشاهان د ریچارډ په مشرۍ کې راجمع شو، خو بل طرف ته سلطان صلاح الدین ایوبی یو ملنګ بادشاہ دی، د مسلمانانو مشري کوي. بیت المقدس کې د شپې الله ته جړلې دي چې یا الله مسلمانان کمزوري دي، وسلم دومره نشته او د کافرو زورم ډیر دی، لښکر هم ډیر دی، هر څه ورسره وسایل شته او موږ سره څه نشته دی، یا الله ته را سره امداد وکړي. او د دې کافرو د پخوا د زمانې نه د بدماشۍ یو آواز دی، بحري بیړه درغلا. چې بحري بیړې آواز پچا ولګېده، هیبت پې راشي چې بحري بیړه راله خو تباه هم کي، نو دغه آواز هم واپسې وشو چې بحري بیړه هم در روانه ده. ټوله شپې الله ته جړلي دي او د الله نه سوال کړی دی. د سحر مانځه نه پس بیت المقدس نه بهر را ووته. بهر یو ملنګ دی، نو سلطان صلاح الدین ایوبی ورته وایي بابا دعا وکړه، د یورپ اتلس بادشاهان راته یو شوي دي او لا د بحري بیړې آواز پکې هم راغلی دی او موږ سره اسم نشته. نو بابا سر ښکته کړو او ناګانې سر پورته کړ، وی صلاح الدین بیګا چې بیت المقدس کې ستا د سترګو نه یوه اوښ کتلې ده، هغې اوښ کې په سمندر کې انقلاب راوسته، بیګا طوفان کې د دغې خلکو بحري بیړه ډوبه شوې ده، یوه اوښ کتوې شوې ده، د یورپ د بادشاهانو بحري بیړه ډوبه کړله. دقه شانتې زموږ د عام مسلمانان که الله ته وجاړي یوه اوښ کې توی کړله، نن په دنیا کې انقلاب راتلی شي، د مسلمانانو دا حال پې بدلیدی شي. خو شاهان عیش پرست دي، هغوی خو خپل ځان سره کار دی، خپل خېټې سره کار دی، خپل کورسۍ سره کار دی، خپل دولت سره، نه د قوم افرادو سره مینه شته او نه د وطن ځمکې سره څه مینه شته. خو د عام غریبانان دی لږ الله ته وجاړي، الله ته دې سوال وکړي.